د یو مسلمان دپاره په دې خبره باندې ایمان او یقین پکار دی چې د واده او د نکاح د کولو سره به زه غني کېږم د دې د وجې نه چې زه غریب یم نو څنګه واده وکړم دا الله باندې بدګماني ده الله باندې بدګماني ده او دا په خپل ځان اعتماد دی د الله په ذات باندې نه دی اعتماد الله پاک دا خبره بالکل شرطیاً دې آیات کې که تاسو وګورئ دا لیکلې ده چې که تاسو نکاحګانې وکړلې نو الله پاک به تاسو د خپلې مهربانۍ نه غنیان کوي مالداره کوي به زمونږ سوچ څه دی زمونږ سوچ دا دی چې نه زه به غني کېږم نو بیا به نکاح کو بیا به واده کو دا زمونږ سوچ دی او ډېر خلک داسې وایي یاره موږ خپل ځان ونه ساته خپل ځان هم ونه ساته نو چې اوس لا واده وکړو نو بل بوج به هم را باندې راشي د پاسه ته خدای نه چې ته به ځان ساتې او ته به نور ساتې دغه کار د الله دی دا ته په خپله ذمه باندې مه اخله او ډېر خلک د اولاد باره کې داسې وو د اولاد باره یاره موږ اوس دوی وساتو کو بیا به ورله ښځه او بچي هم ساتو دا د الله کار دی الله باندې ښه ګمان پکار دی چې کله دا ګمان د مخکې نه په الله باندې نو الله به هماغه شان فیصله تا سره کوي ځکه حدیث قدسي دی چې الله فرمایي انا عند ظن عبدي بي زه د بنده سره د بنده د دې ګمان مطابق یم دی چې څنګه ګمان په ما ساتي هماغه شان به ورسره زه کوم ځکه د فقر د ختمېدو او د رزق د زیاتېدو په اسبابو کې یو سبب چې الله بیان کړی دی هغه دا دی چې نکاح د غنا سبب دی دا د مالدارۍ سبب دی الله فرمایي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي